دا الله پن شروع مکلو بیان واقعات عثمان ابن عفان یو ورځ دعوت ورکړل محبوب لا پاک محبوب کړلو قبول په هغه صحابو ته فرمایي ځان تیار کړی نن بکور ته زو د حضرت عثمان پاک عثمان ورپسې ورغللو کور ته پاک محبوب به ورسره شو روان ورونو دلته کې خبر عجیبه ده ذوالنورین هر قدم شماري د جانان ای عثمان قدمونه ول شماري صحابو ترنو کړلو پرسان ورتوای چې ارسو قدم واخلي دومره زب آزادو غلامان ذوالنورین صاحب چې وکړه دا خبره صحابه ور باندې ډیر شلو حیران حتی دا چې دواړه کور ته ور داخل شو خوراک کړو دې ټولو په خشان دې اصحابو کې علي صاحب هم موجودو د دعوت نه پس داخل شو په مکان فاطمه بیبي پوی په طبیعت شوا چې خفدید نعلی شیر یزدان صبر نشو تپوس ترنو کړو اے خوند پس وجه پریشان پاکلی سے ورته درنګ فرمای مدو کړو ذوالنورین ستا بابا جان خفز قائم چې منکر سنشتا زهم زبان دلرم دا ارمان ورشتو بابا جانتا می اوایا ما دلور دعوت ورکړه دا زمان شیر د خدای راغه محبوب تدا سوای فاطمه بیبی دی غوانی تر خپل ځان دلته کور کی بیبی سر په سجدا شو سوال زاری کوي په در کې د سبحان وای خدای استا محبوب زما مل مده زما کور کی حصم نشته دا زمان ترغی پور بسر په سجدا ما چې قبول نوي تر سو زما فرمان دیکی کورتا شو داخل زبا محبوبا ورسرد بن علی سے پہلوان پاک اللہ جبریل تشا بغار شا دا جنت نتعام یوسف خشان جبریل لارو دا جنت وخیر اوڑی زر تر زر مخ کی پیش کړی د سلطان فاطمه والی دواړه ډیر خوشحال شو چې قبول کړو سوال رب ظلمنان صحابو ته محبوب داسې فرمایي د جنت غوښه ملو شو په جهان علی اویل بیبی تا خبردار شا دا زړګي می ختم لدی لا خفغان هغه دا چې د محبوب په هر قدم غلامان ذات کړل حضرت عثمان بیبی بیا لاړه خلوت کې په سجدا شو پاک رب شپ مونږه مهربان رب راولېږه جبريل نبی سرور لا
فاطمی بی بی توکڑ دا بیان صادق کلی بابا جان پہر قدما زب ابخ مزر زر امتیان سمرخ کلی مبارکو هاغ خلق تری رازو پاک اللہ رحم رحمان سمرخ کلی مبارکو هاغ خلق تری رازو پاک اللہ رحم رحمان طاہر وائی مومنانو فکر اکڑی د محبوب دے سمرخ کلی خاندان